زما څه خو دغه نه هغه راته خپل الفاظو کې ووایه چې دې سلایډ کې دې اوسه پورې دلته پورې دې څه زده کړي دي. زه دغه وایم. سرجي دي کې موږ دا ویلو چې د هازارد نشاندهي به څنګه کېږي که نه سرجي ګوډ هیزرډ. صحیح ده. هازارد که نه سرجي صحیح ده. نو په هغې کې موږ مختلف دغه کړي چې یو فیکټري د هغې کې کار مار کېږي او هغې کې پټرول آیل مایل توی شوي ګوډ. نو هغه هم یو هزارد دی څوک یو ګرځي راوګرځي صحیح ده یا ګوډ. یو د بجلۍ تار دی بې ځایه ځای کې تېر شوی دغه هم نقصان دی یا سرجي یو دفتر دی په هغې کې چې کوم دی د سامان وامان لږ ګډ وډ پروت وي نو هغه هم یو هزارد دی. ګوډ. نو نور سرجي مختلف څیزونه کېدای شي. ټیک ده ګوډ. اوس دا راته ووایي دا ساجد بھائی دې راته ووایي چې څه دې زده کړي دې سلایډ کې. سرجي خزډ باره کې موږ زده کړو چې که خزډ څه ته وایي نقصان څه کېدای شي بیا دې کې کیمیکل شو او الکتریسيټي شوه او کمپاینډ سپیس و چې کمپاینډ سپیس څه دغه دي او دې کې پایر و پایر د څه نه لګېدی شي پایر کې 3 قسمونه لکه دا 3 دغه دی یو پایر 3 دغه و فیول هیټ او اکسیجن لکه چې دا درې واړه یو ځای شي دې نه اور لګېدی شي او ګوډ. دې کې لایټینګ صحیح ده ګوډ. لکه اکسیجن ته دغه وی که نه چې دا ما ټراینګل جوړ کو اکسیجن فایر ټراینګل هیټ او جی دلته دا بل او فیول. ټیک ده ګوډ. صحیح ده. مطلب چې څه دې ویلي دلته پورې هغه باندې خو پوهېږي ټول مکمل که نه. او جی صحیح ده. اوس دا بل دی عابد دی زما په خیال اوس به دا راته وایي چې څه دې سلایډ کې زده کړي دي بیا به انشاءالله مخکې نن کار به کوو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جی مونږ چپټر 5 ویلو کنه ګوډ. انډرسټانډینګ هیزارډز مونږ ویلو مطلب د هیزارډز مونږ څنګه لکه د هیزارډز پہچان به مونږ څنګه کوو سر جی کنه نو باقي مونږ کامن هیزارډز ویلو په کامن هیزارډز کې مونږ سره میکانیکل له فزیکل له کیمیکل له بایولوژیکل نه شان اورګنایزیشنل او انوایرنمنټل له کنه سر جی دا خو انتهایی ایزی دي دا هم یو ځل نیم کتلیم دي سر جی کنه او چې کوم مین ټاپک واغی کې صرف په دې دغه کې کنفیوز مې زبر بیا سر جی ته ویم کدا مونږ ویلو کنه خو عثمان هیر دي سر اګریشن اینڈ وایلنس سر دا مونږ ویلو خو دې کې بیا دا ما نت کې لګونتې لګ ډېر سرچ کو زه په داسې صحیح کنفرم نشوم نو بیا ما دغه وکړو کیمیکل هیزارډ په دې کې بیا مونږ کنفاینډ سپیس هم ویلو سر جی لکه د ایوش لیول باندې خدا کنفاینډ سپیس کې مطلب د سلایډز کې یادوم کنه سلایډ کې دا شیزونه نشته او بوک کې دې شغې نه علاوه نه بوش کې خو کنفرم دی دا شیزونه بوک کې شته سر جی صحیح ده نه بوش کې نه سر جی د ایوش بوک کې مونږ سره دا کنفاینډ سپیس دی سر کنه نو دا ما بیا لګ ډېر سرچ کو صحیح ده نو کنفاینډ سپیس ځان کلیر کړی دی سر صحیح ده ګوډ نو هغه کلک ډېر درته ویم سر کنفاینډ سپیس نه هغه دې کې شته دی نه دې کې اصل کې صرف د ایوش ولم دی هغې به پې بیا کنفیوز شي خو ما تاسو ته کلیر کړی و که نه هغه ورځ نو هغه به دا بل یو بس سر جی مونږ هیزارډز باره کې ویلو نو دته بیا مسله وي لکه دې کې داسې تنان دي که نه صفا خبره یار هغې ما په خیر انرولمنټ نه دی کړی نو هغې ته بیا بک نه میلاویږي ولې دا بک ایکسټرا کاسټ وي د یو کې طرف نه 5000 کا 8000 روپیه داسې چارجز دي د بک نو په دې وجه بیا مسله وي لږ که نه ٹھیک شو سر نو بس دغه چیز دی په دې سلایډ کارو چلوي دا هم ښه دی مطلب دی کې دا ډېرې خبرې چې انکلوډډ دي که نه انشاءالله ٹھیک شو سر بهرحال سر جی کلیئر یم پې انشاءالله ٹھیک ده ګوډ مخکې زو دا مونږ ویلي بولینګ وغیره کیمیکلز مونږ ویلي سکرین خو درته کلیر ښکاري ټولو ته جی سر جی کلیر دی تاسو ټول موبایل کې ګورئ که لیپټاپ کې
ما سره لیپټاپ دی سر. صحیح. الیکټریسيټي مونږ ویلې و. جی سر الیکټریسيټي فایر مونږ مونږ ویلې ویلو دا لایټینګ بس سٹارټ کوو زما خیال دی سر. هم بس دا ګیټینګ ان اوټ ګیټینګ ان اینڈ چې آوټ. مطلب دا مختلف دا ګور انټرنس دی دلته پکار دی چې دا ګاډي نه انټر کیږي یو پراپر بلاک ولګي ولې دلته لیکلي چې ایگزیټ اونلی نو انټری مطلب انټری نه دا پکار خو یتن غلط ځای کې انټری کوي نو هغه ته حادثه کیږي کنه نقصان کېدای شي داسې ده که دلته هیزرډ دا ګاډی دی چې دې ګاډي د وجه اکسیډنټ کېدای شي ولې چې دا غلط ځای کې انټری کوي دلته په بورډ لیکلی چې انټری نه دی الاؤډ بل دلته کې دا تن ډېر سپیډ سره منډې وي انیمیشنز کې مونږ کتل یو سټارټ کې ټیک ده که نه نو دا مسله وه چې یاره دا دلته کې دې منډې وي نو دې د وجه اکسیډنټس کېدای شي بل ان اینډ آوټ هم دغه لکه دا پراپر د یو خو پی پی ایز نه دی اچولی بل دا سامان د پاسه دا تن هم ناست دی نو دا خو طریقه نه شوه صحیح دا غلطه طریقه ده صحیح شو بیا دی هاو کین انټرس اینڈ ایگزٹ بی هارمفul چې څنګه د انټرس مطلب انټری یا چې کم وتلو لارې یا څنګه هارمفul کېدي چې لاره کې سامان وي نو سړی پکې ونښلي وغورځېږي لکه سلیپ اینډ ټریپ ورته وایو نو ټریپ اور سلیپینګ دواړه کېدی شي او داسې لکه ډېر نقصانات کېدی شي که هغه ټیک نه وي کرنټ وغیره لګېدی شي لکه خو سچویشن باندې ډیپینډ کوي بیا وٹ کین یو ډو ټو پروینټ هارم مونږ څنګه پروینټ کولی شو څنګه محفوظ کولی شو د دې خبره مونږ وکړه بیا د هایټ حوالې سره دی چې هایټ باندې دا تن کار کوي هیزرډ ولې چې دی راغورځېدی شو دی ولاړ هم داسې په سایډ باندې دی نو هایټ نه دی دا راغورځېږي لاندې د بجلی تارونه وارونه کلاو پراته وي هم دته نقصان رسېدی شي د بورډ د وجې هم دته نقصان رسېدی شي که دی کې کرنټ وغیره وي نو لکه آلریډي دی کې کافي هیزرډز دي هایټ باندې هم کار کوي اور دا دی چې که دی کې لازمي خبره بجلی شته دی دا بټنه به تاسو ته ښکاري لاندې دا تارونه نو د وجې د ته کرنټ وغیره هم لګېدی شي لکه مختلف مسلې په دې کې دي هایټ حوالې سره ولته دا تن هایټ باندې کار کوي نو یو خو آلریډي هایټ ورسره دغه دی بل د بجلی تار ښکاري د ریډ لاین چې ما ډرا کو هایلایټ مې کو نو دا بجلی تار تیر د 11,000 لین دی یا هر څومره وي هائی وولټیج دی مطلب دا ډایرکټ نقصان رسي انسان ته نو دا تن داسې ځای کې کار کوي لګیا دی چې دته ایزیلی نقصان رسېدی شي او حادثه وغیره کېدی شي نو دا مسله ورته کېدی شي بیا چې کوم دی د هایټ خبره وشوله همدغه دا دوباره دلته د هایټ نه دا تن راغورځېدی شي یا سلیپ کېدی شي ولې دې سره تاسو دغه کې وګورئ دا کم ځای کې استعمال څنګه دا سټور دپاره د استعمالوي داسې مو که خیال کړی پټرول پمپ کې خلک صفایي وغیره کوي نو د پټرول پمپ موسټلی هایټ ډېر زیات وي عام نارمل هایټ خو نه وي ولې ډېر هایټ باندې وي نو پایه کې هم داسې یو اوږد دغه وي یا چې څنګه دا شاته دا تن کټینګ کوي مطلب دا ډېر هایټ باندې دی نو دې دپاره بیا پراپر څه مشین ونته کې خلک استعمالوي نو هغې د وجې حادثات کېدی شي هایټ د وجې ولې چې دا ټایرز دي دې ته بریک مریک نشته نو دا اینی ټایم سلیپ را سلیپ کېدی شي نو چې هغه را سلیپ شي نو دا تن لاندې غورځېدی شي په مختلف مسلې ورته جوړېدی شي هایټ نه بل هایټ نه دلته دا مراد دی چې دا دلته لاندې غورځېدی شي د ګاډي نه که دا روانه کې وي یا داسې دی چې مختلف هیزرډز دي یا نو مطلب مختلف مسلې موږ ته کریټ کېږي د هایټ د وجې وی مین کازز څه دي فال فرام هایټ چې لکه تاسو پی پی ایز وغیرہ نه فالو کوئ پراپر اکوپمنټ در سره نه اور رسک اسیسمنٹ دې نه کړی ډایرکټ کار شروع کړي نو کازز څه دي چې کوم ستا اکوپمنټ یا تا چیک کړی نه دي استعمال نه مخکې یا بیکاره دي خراب دي بیا هم پې د کار کې هم نقصان در سره کېدی شي کازز یا دي څه وجوهات دي بیا وایي هاو کین یو انکریز سیفټي سیفټي مونږ څنګه کولی شو دته هم هیلمټ واچوو دا وګورئ کیپ دا اچولی د هایټ کې کار کوي نو دا ښه طریقه نه ده دته پکار دی چې دې ته مونږ وایو چېرته ته چې کم دی د ځای کې پی پی ای واچوه هیلمټ او هر څه واچوه چې که روم غورځېږي نو دا نه چې نقصان من کې خو کم به کېږي انکریز سیفټي خبره ده چې مونږ سیفټي زیاتولی شو ورکینګ ایټ هایټ چې دا ټول سی وي دا وګوره دلته لاندې دا دغه هوکس لګېدلي نو داسې مونږ دې سره دا هوک کولی شو بل داسې وي چې غټ بلډینګس کې کار کېږي نو یو جیکټ غونته کې وي هایټ دپاره که هغه ته نه روم غورځېږي نو هغه جیکټ سره هغه سیف شي څه نقصان ورته نه رسوي
دا خبره پکې وشوه. بیا هاوس کیپینګ دی. د هاوس کیپینګ حوالې سره مونږ خبره کوو. هاوس کیپینګ وایي چې کم سامان وي، شیز وي، ټولز وغیره وي، هر څه چې کم مونږ استعمالو چا پکار دی په پراپر خپل ځي باندې پراته وي هر څه. دلته هاوس کیپینګ دا مطلب دی چې هر څه خو په خپل ځي دی، خو یو خو مسله دا ده چې دا اوبه دلته لاندې را غورځېږي، د دې صفایي نه کوي، نو دې کې هر څوک غورځېدی شي. اوس اوبه دي دا هم هیزر دی. ولې تاسو ته پته ټایل باندې چې کم دی که اوبه وغورځېږي سړی پې سلیپ کېږي ډایرکټ، یا داسې چای نه څپلې چې چا چولې اسپکې څپلی بچوي په هغې سړی ډېر زر سلیپ کېږي. نو مطلب مختلف مسلې ورسره اسوسیټډ دي. نو مطلب مختلف ریسک دي. اوس پراپر هاوس کیپینګ هر څه په خپل ځای باندې بل دا یې هایلایټ کړی دی، دا په دې سایډ باندې پروت دی، نو دا را غورځېدی شي، نو دا پراپر هاوس کیپینګ کې نه راځي. نو مطلب دا دی چې هر څه خپل خپل ځای باندې صحیح صحیح پراته وي، ادروایز هغې د وجې مسلې جوړېږي. داسې دا پیجونه دي دا پکار دی چې دی لاندې کېږدي یا دی د پاسه څه کېږدي چې د الوځي نه، ولې دی د وجې اور لګېدی شي، یا پیجونه چې الوځي نو دا هم نقصان دی یو قسم. او بل دا دی اتن چې دلته سګرټ لړکي هم پراپر هاوس کیپینګ نه دی د وجې اور لګېدی شي د بلډینګ کې، لکه مختلف مسلې جوړېږي. ورکوټ دغه د وجې چې موږ سیفټي خیال سره نه ساتو، هغې د وجې مسلې جوړېږي. بیا داسې دا وګورئ دلته پراپر هاوس کیپینګ نه دی، دا لاره کې پراته دي، دا ایمرجنسي ګیټ ته مخامخ ډبې پراته دي، دا فایر ایگزټ یې لیکلی هم دی. د دې دا مطلب دی که څه ایمرجنسي کېږي چې دې ګیټ نه ته تښتېدی شي، منډه والی شي، نو چې دې ګیټ ته مخامخ دی رکاوټ پروت دی دا، نو ته به ما ته ووایې چې منډه به څنګه وایې چې دا ګیټ مخی بلاک ته، لکه دا یو ګیټ خو سیده سیده یوز کې نه دی، بل دلته لاره کې سامان پروت دی، نو دې کې خلک به نښلي غورځېږي به، نو که دې طرف نه څوک راځي هغه به ډایرکټ نښلي غورځېږي به، او دې طرف هلته به لاره هم بندوي. البته دې سایډ نه که لاره وي نو بیا خو ټیک ده، دا یو ګیټ په کار کوي، که نه ټول ټرافیک حادثه وشي په دې یو روډ باندې راځي لکه لاره باندې، نو بیا به خلکو ته ډېر زیات مسله وي. څنګه ولې چې ټول راځي دلته به نښلي، دلته به وغورځېږي، بیا داسې به راځي او بیا به دلته نه لکه تنان به یو ځای ډېر وي، تاسو پته ایمرجنسي کې دا مسلې تنان ډېر وي، نو هغه ټول دلته به سټک شي، لکه دې ځای کې به ونښلي، نو مخکې به ورته لاره بندوي، ولې دلته دا رکاوټ دی. او دې د وجې بیا بل دا دی چې دا یو لاره بنده ده، نو ټول پریشر به هم په دې یو ګیټ طرف ته وځي، نو مختلف مسلې ورنه جوړېږي چې دا اوس وګورئ څوک ګیټ نه را انټر کېږي دې کې ونښلي وغورځېږي. بل داسې هم دی چې څوک ورله لته ورکړي بار ځان سره وباسي غلا هم کولی شي، لکه مختلف مسلې دي. دا وګورئ هېڅ هم په خپل ځای باندې نه دي پراته. داسې د ریسټورنټ اګزامپل لکه تاسو ته درکړمه چې کوم بېکاره ریسټورنټ دي، هلته چې ته کله کښېنې بیا خلک ویټر صفایي شروع کړي چې څوک راشي بیا به صفایي کوو. او که د دې په اګزامپل کې درته زه میکډونلډس یا بل دغه اګزامپل درکړم چې کوم برانډډ دي، نو هلته کې دا چلي که څوک کسټمر ځي یا نه راځي، خو هغه ټیبل هر وخت صفا سوتره وي، که څوک پاسي نو فوراً اتن راشي صفایي مفایي وکړي واپس لاړ شي. نو مطلب هر څه په خپل خپل ځای باندې صفا سوتره پراته وي، دا نه چې ودرېږه چې کسټمر راشي بیا به د صفایي وکړمه، او دا مسلې مزه نه کوي. څنګه دا لاره کې پراته دي، نو دا انټرس د مین ګیټ دی د سټور، نو دې ته هر څوک ځي راځي، نو چې ځي راځي نو نقصان دې د وجې وررسېدی شي، نښلېدی شي، غورځېدی شي. مختلف مسلې دي د هاوس کیپینګ سره، مطلب لاره کې اوبه وغیره شو هغې کې څوک وغورځېږي، نو داسې مختلف هیزرډز دي هغه دې سره هاوس کیپینګ سره ریلیټډ دي. که هاوس کیپینګ دې ټیک وي نو هر څه به په خپل ځای باندې وي، که پور هاوس کیپینګ وي چې سامان خپل ځای باندې نه وي پروت، نو بیا به مسلې وي، نو ډفرنٹ ایشوز مسلې جوړېدی شي. نو واټ کین یو ډو، نو موږ دا کولی شي چې پراپر هاوس کیپینګ وکړو، ګډ هاوس کیپینګ، پازیټیو کلچر، چې صفایي چاته ډیوټي حواله شوي پکار دی چې هغه وکړي، هغه دا نه وي چې ودرېږه لږ صبر وکړو لږ داسې، نو دا چیزونه مزه نه کوي. بیا چې کوم دی لایټینګ هم یو پکار دی چې یا ډېر زیات نه وي او بیخي کم هم نه دی پکار، نارمل پکار دی، یعنې دواړو دغه کې موږ ته نقصان کېږي. لکه څنګه دا تن اوس د ګاډي یا یو روم نه سامان راوباسي، نو دلته څه پته نه لګي چې دلته دا څه پراته دي، نو دې د وجې دته نقصان وررسېدی شي، مختلف مسلې ورسره جوړېدی شي. نو په دې تاسو پوه شوئ، لکه دا اوس لایټینګ مسله ده،
پکار دی چلته پراپر لایټینګ مونږ پرووایډ کو بیا به دیته مسله نه وي کدی ته مونږ پراپر لایټینګ نه پرووایډ کوو نو بیا به مونږ ته مسله وي او لږه نه ډېره مسله بیا جوړېږي نو په دې وجه مونږ وایو چې دلته پراپر هاوس لایټینګ وشي چې پراپر لایټس وغیره ولګي نو دلته به لایټینګ سیوا شي نو بالکل ټیک ټاک وي او چې زما په کار یا هغه حساب سره زه مینیج کولی شم نو دا د لایټینګ خبره مونږ وکړه چې لایټینګ د وجې دا هم یو هیزرډ دی چې لایټ یا ډېر کم یا ډېر زیات اگزامپل دا دی دا یو ګاډی دی مثال په طور باندې دا را روان دی او د لایټس فل دی او د شپې ټایم کې ډرایوینګ زما خپله د شپې ټایم کې ډرایوینګ نه وي خوښ ولې همدا لایټ د وجې چې دا د سترګې دغه سره لګي مطلب داسې نو انسان باندې صحیح دغه نه کې یا ستا دا دی چې لایټ د ګاډي خراب دی څنګه مونږ اول ویلو نو هغې د وجې هم اکسیډنټس مونږ سره کېدی شي مختلف مسلې جوړېدی شي نو ګډ بینیفټس دي د ګډ لایټینګ چې هر څه په خپل ځای باندې تا ته لکه نقصان نه را رسوي نو ډېرې فایدې دي ټیک ده که دا نه وي نو بیا نقصان درته رسېدی شي نو کی سیفټي ایشو دا ده چې یاره هغې د وجې مونږ سره حادثه کېدی شي که دا مونږ وکړو پراپر لایټینګ نو بیا مونږ سره حادثې چانسز کم شي نو دا یو غټه فایده ده دی ټیک ده بیا وایي مونږ څه کولی شو دې حوالې سره مونږ دا کولی شو چې پراپر لایټینګ وکړو بس دا د مسلې حل دی څنګه ما تاسو سره ډرایوینګ اگزامپل درکړو چې د ګاډي لایټ څه خراب وي د شپې ډرایوینګ کې نو پکار دی چې لایټ ټیک کې ځان ته دا نه چې بغیر لایټس ته ډرایوینګ کې نو دې د وجې حادثه کېږي او تا ته څه نه ښکاري بل مخکې نو چې څوک را روان وي هغه ته پته نه لګي نو دا مختلف مسلې جوړېدی شي مونږ سره نو په دې وجه دا مسلې راځي او دې د وجې اکسیډنټس کېدی شي بیا چې کوم دی مینوال هینډلینګ دی لکه لاس باندې مونږ څه دغه اوچتو را اوچتول که وداوټ مشین مونږ څه کار کوو نو دې ته مینوال هینډلینګ وي چې سنبالول وغیره خول وغیره لکه اوس دا تنان دي دا مینوال هینډلینګ کوي لکه خپل لاس سره دو بوجې راوچتې کړي د ګاډي وغیره کې دلته لوډ کوي لوډینګ انلوډینګ مختلف ایشوز دی دا چې کوم نبوش هلکان دي هغې به کېدی شي ډیټیل کې دلته وړي ویلي وي یا دا دی به مخکې راځي مطلب دا اوس ما ته نشته پته چې څومره کورس ویلی دی خو دا شیزونه لکه نبوش کې ډېر ډیټیل سره دي ایرګونومیکل او میکینیکل مختلف هیزرز وي نو هغه ډېر ډیټیل سره دي خو دلته دا بیسک دی چې دا مطلب تاسو بالکل کلیر وي نو انشاءالله مسله به نه وي تاسو ته بیا نو دلته دا اوس خبره مینوال هینډلینګ وشو دا تنې هایلایټ کړی دا نور لایټ دي صرف دا هایلایټ دی چې دا دو تنان دی او دي ته مینوال هینډلینګ د وجې نقصان رسېدی شي دی بابا ته داسې رسېدی شي مثال دا الریډي ضعیف دی د لاس سم کار نه کوي نو دا دغه دروازه پرې رابنده شي لاس یې ونښلي مات شي مختلف مسلې انسان سره داسې ډیلی لایف کې کېږي داسې دا تن چې کوم دی دغه اوچتوي لوډ ډېر زیات دی نو دا نه شي اوچتولی نو د خولې ته هم پته لګي لکه دا دغه لوډ ډېر زیات دی نو موډ یې داسې لږ دغه شوی دی بل مینوال هینډلینګ کوي دته مخکې څه نه ښکاري چې مخکې څه دي یا لاندې مطلب څه ګند من خو نه دی پروت نو مینوال هینډلینګ کې دا چیز هم دی چې څه مخامخ وي هغه مونږ ته نه ښکاري هغې د وجې مونږ سره دغه کېدی شي بل لاندې څه پراته دي مطلب هغې اندازه مونږ ته نه کېږي نو اکسیډنټس کېدی شي دې د وجې بیا چې کوم دی مینوال هینډلینګ وټ ډو یو مین بس همدغه سمپل مطلب دی چې لاس سره څه شیزونه اوچتې سنبالې هغې ته مونږ مینوال هینډلینګ وایو فیکټر افیکټ ریسک اف انجري لازمي خبره چې د املا کې درته مسله راتلی شي لاس په باندې درته راوغورځېږي مختلف مسلې در سره جوړېدی شي بیا وټ ډو یو نیډ ټو تھنک اباؤټ وین اسیسنګ رسک نو مونږ ته څه کول پکار دي چې کله مونږ رسک اسیسنګ کوو رسک معلوموو د مینوال هینډلینګ حوالې سره اول خو کوشش وکړئ چې پراپر پی پی ایز واچوئ که لوډ ډېر زیات وي نو بیا یې مینوال مه اوچتوئ بیا اټومیټک لکه مشین او دغه په مدد سره اوچت کړئ نو هغه لږ سیف وي او مونږ څه کولی شو همدغه کولی شو چې هر څه ښه طریقې سره وکړو چې چانسز مونږ کم کړو لایکلیهوډ که هائی کنسیکوینسز نه شو کمولی لکه مثال بجلی کې مونږ کار کوو نو بجلی کنسیکوینسز مونږ نه شو کمولی ولې هغه خو الډي خطرناک ده که هغه څه دغه کې بې احتیاطي کې نو نقصان درته رسوي
خو که ته احتیاط سره کار کوې نو بیا نقصان لکه مونږ هیلمټ او دا ګلوز او دا مختلف پی پی ایز واچو نو چانسز مونږ کم کو هغه چې کم کنسیکوینسز دی خطر دا هغه مونږ نشو ختمولی لکه خطره مطلب کنسیکوینس زیاده چې دا به سړی مړ کوي نه بلکې هغه ګلوز وغیره دا شیزونه زه واچوم نو چانسز یې لږ کم شي نو مونږ خبره ده دې وکړه. بیا نوایس دی نو نوایس هم ځان ته یو مسله ده چې کم تن ډېر زیات نوایس دغه کوي دغه ته د بی پي مسله هم جوړیږي مطلب یا دغه بی پي ډېره های وي غوسه ورله ډېره ورځي یا دغه غوږونو کار پرېږدي چې کم تنان کمپنیانو کې کار کوي هغې سره همدغه مسلې وي غټې کمپنیانو کې یا څوک انډسټري کې کار کوي نو ټول ورځ درز دروز لګېدلي لکه شور شرابه ډېره زیاته وي نو هغه ځای کې دا نوایس ایشو وي نو نوایس هم ځان ته یو هیزرډ دی لکه دا تنان اوس کار کوي مشین ډېر زیات شور کوي د دې دا مشین هم تاسو به کتلي دا کم چمن ومن کټ کوي صفایي وغیره نو دا مشینونه ډېر زیات شور کوي شور لګولي نو دا د انسان ذهن باندې ډېر اثر غورځوي لکه دا نوایس ته وجې ډېرې مسلې جوړې شي. بل داسې دی چې تا ته څوک مثال وایي چې ګاډی را روان دی لږ سایډ ته شه نو نوایس ته وجې تا ته پته نه لګي او ګاډی دلته نه راشي او تا سره اکسیډنټ وشي نو مطلب مختلف مسلې دي نوایس ته وجې چې شور وي نو شور د وجې ته څه نشي اورېدلی که تا ته زه یم چې یاره دې ځای کې مثال اور ولګېدو او ته نه اورې نو هم نقصان در سره کیدی شي. نو داسې دا تن دلته کې کار کوي لګیا دی مثال دا څوک تنان شاپینګ کوي او دا تن دلته صفایي هم کوي نو د تنانو وزیټرز کسټمرز باندې د دې دا شور بدې لګي. یا مثال په طور اکیډمي کې موږ ماشومان نه راغواړو ولې ماشومان وران یو خوار څه کې ورانې کوي شور کوي لکه مختلف مسلې نه په دې وجه موږ ماشومان نه الاو کوو ولې چې دا مسلې بیا جوړوي شور شرابه وي. نایس خبره وشو چې شور شرابه. بیا what are the main causes of hearing damage نو دې سره ځای شي چې ستاسو چې کم دا اورېدلو دغه وي هغه ورو ورو کم شي لکه ورو ورو کمیږي داسې ټایم ټو ټایم مختلف مسلې دې کې راځي هیرینګ ډیمیج د وجې مطلب د شور د وجې سوري. بیا وایي کین یو ډو اټ مونږ څه کولی شو مونږ پی پیز اچولی شو لکه څنګه سړی هیډفون اچوي که نه داسې دې دپاره ایربډز وغیره میلاویږي چې هغه ساوند پروف وي لکه بار نه چې هر څومره شور وي څنګه تاسو ته اسان اگزامپل د F-16 F-17 د جهاز کې چې کم دننه ناست دي تاسو ته پته پایلټ هم دغه اچوي ولې چې جهاز خو ډېر زیات شور کوي تاسو سره چې هسې هم تېرېږي نه شور کوي نو سړي ته په سر باندې ډېر بد لګي نو دا تاسو سوچو چې جهاز د کم دننه ناست دي هغه څنګه نه فیل کوي نو هغه پی پی ایز اچولي نو په دې وجه هغه سیف وي. بیا سلپ اینډ ټرپ دی سلپ خدا دی چې څه اوبه هم به دي یا آیل دی هغې کې سلپ شي ټرپ مطلب لاره کې تارونه مارونه دي او یو تن دلته نه تېرېږي نو هغه دې کې ونښلي او راوغورځېږي نو دا مسله ورته کېدی شي. لکه دلته اوس ټرپ دی دا ټرپ داسې دا وګورئ لاره کې تارونه دي دې کې دا تن ونښلي وغورځېږي نو دا ټرپ دی صحیح ده څه دی ټرپ خو یې چېرې ونښتو سلپ خو هغه چې اوبه یا بل څه آیل یا داسې یو دغه وي سرفیس چې هغې نه هغه وښویږي وغورځېږي نو هغې ته موږ سلپ وایو نو دا ټرپ دی دا چې کم تن دلته نه تېرېږي د بجلی تار تېر دی او دې سره آلریډي بل هیزرډ د بجلی هم دی که د بجلي وایرنګ کې د مسله وي نو کرنټ هم ورته لګېدی شي او لکه آلریډي هیزرډ سي یو بل سره اسوسیټډ دي. بل سلپ دا دی د اوبو کې ته وښویږي وغورځېږي څنګه ما تاسو ته اسان اگزامپل دغه درکو د اوبو یا تاسو ته په پته یي سنوفال کې چې کم دی خلک که تاسو چېرته کلي سایډ ته یا تاسو که کلي کې نه هم وي مري ته یا سوات ته داسې ځایونو کې چې خلک ځای نن سبا یخنۍ کې نو هلته سنوفال کېږي نو هغې کې سړی سلپ کېږي لکه فریکشن ډېر زیات کمي ګاډي سلپ کېږي پیدل که څوک ځي هغه هم سلپ کېږي نو مطلب ولې فریکشن نه وي نو هغه ځای کې مو سلپ کېدی شو نو دا سلپ یو هیزرډ وي. نو داسې دلته به ټرپ کېږي دا تاسو ته ما سټارټ کې ویلو چې دې کې به خلک انخلي چې څوک ایمرجنسي کې په دې لاره تېرېږي نو دلته به لازمي دی کې ټرپ کېږي غورځېږي به انخلي به او داسې چې کم موږ ویلو هاوس کیپینګ پراپر نه دی دا ډبې مبې په لاره کې پراته دي دا دلته نه پکار دی چې اوچت کې چې دا لاره کې نه وي پراته صفا سوتره وي څنګه دا لاره ګنده ده زه وایم پکار دی چې دا ټول سامان خپل ځای باندې وي دلته دی نه وي پروت. بیا سلپ اینډ ټرپ وشولو
نو داسې دلته کې هم دي یو بل سره جګړې وغیره کوي، نو دې کې هم دي یو بل نه دغه کېدی شي سلیپ وغیره کېدی شي. دلته کې د تن هماغه چلو شو د هایټ دغه مینوال هینډلینګ و دلته مخکې هم څه نه ښکارېده او لاندې هم څه نه ښکارېده. نو په دې د وجې دی هاوس کیپینګ نه و، صفایي سوترایي نه وه، نو دا تن پکې وښویېدو وغورځېدو او دا نور د دې پورې بیا خاندي چې او دا کم عقل دی او دا کم عقل نه دی، اصل کې پراپر هاوس کیپینګ نه و، دې د وجې وغورځېدو ده ته پته نه وه. بیا سلیپ اینډ ټرپ مونږ وویل، نو وایي چې کامن کازز څه دي؟ همدغه کامن کازز دي چې یاره هاوس کیپینګ دې پراپر نه وي یا نالج در سره نه وي، نو مختلف چیزونه دي، هغې د وجې ده مونږ سره سلیپ او ټرپ کېږي. مین چیز هاوس کیپینګ دی، که ګډ هاوس کیپینګ بیا دا مسلې نه راځي. وایي مونږ څنګه ریډیوس کولی شو سلیپ اینډ ټرپ؟ دا مونږ هم دې طریقې سره کمولی شو چې پراپر هاوس کیپینګ وکړو، نو دا اسانه طریقه ده. پی پی ایز واچو، مطلب مختلف حل دي د دې، نو دا هم دې سره دا ریډیوس کېږي. بیا سټرس دی، نو سټرس هم دا دی چې د باندې د کار ټینشن دی، د ورکر چېرې د ډېر زیات کسټمرز دي، دا بل تن چې کم دی سهار ماښام ډیوټي کوي، نو د باندې دا سټرس دی. مطلب هر یو تن خپل خپل لیول سټرس دی، د کار ټینشن دی، د هر څه حوالې سره کېدی شي. داسې چې کم دی نو وایي چې د سټرس واټ فیکټرز کین کاز سټرس. لازمي خبره ده ډیوټي ټایمینګ دی ډېر زیات دی، ریسټ پکې نشته دی، او بل دا دی چې لنچ بریک او مونځ بریک او دا چیزونه پکې هېڅ هم نشته، نو دې د وجې دا نقصانات کېدی شي او مسله جوړېدی شي. نو دې حوالې سره مونږ ویل وایي سم فیکټر آف سټرس دی همدغه دی تاسو ته ما ویل چې ټایم یا د بوز در نه ډېر زیات کار اخلي، ټایم کار ډېر زیات در کوي، ټایم لګي کار ډېر وي، نو یا سیلري ډېره کموي، نو دا هم یو قسم انسان باندې سټرس وي چې یاره پیسې لګي دي او کار ډېر زیات دی، مختلف مسلې کېدی شي. او وایي مونږ څه کولی شو؟ نو تاسو دا کولی شئ چې که جاب ولې هغه مجبورتن نه شي پرېښو، چې که بزنس دی نو ته هغه شیز یا کویټ کولی شي یا هغه منیج کوي به، ولې چې بزنس سره خو ټینشن وي، پرافټ لاس دا شیزونه وي، نو هغې د وجې هم سړی سټرس کېدی شي. مختلف چیزونه دي، هغې د وجې مونږ ته نقصان وغیره رسېدي چې هغه به هم منیج کوو او یا به یې برداشت کوو، لکه صبر به کوو، بس دا دو درې حل دي. ټمپریچر دی، نو ټمپریچر هم میټر کوي چې دلته د ټمپریچر مسله ده ته، نو ټمپریچر هم انسان ته، ټمپریچر هم داسې نه چې یا ډېر زیات وي یا ډېر کم وي، نو داسې نه دی پکار. نو دلته کې دا آوټ سایډ ته مطلب چې کم څوک تن کار کوي هغه سره ټمپریچر مسله ده. نو جنرلی وټ از کنسیډر ریزنیبلی ټمپریچر ورک، چې نارملی نه ډېر زیات کم وي او نه ډېر زیات، لکه انسان ګوره نارملی نه ډېر زیات ټمپریچر کې کار کولی شي، که ډېر زیات وي یا ډېر کم، مطلب یخني سنوفال، لکه داسې یخ کنټریز دي چې هلته -15 او داسې ټمپریچر وي. نو دلته چې پېښور کې موسټلی یا چېرته سوات دې سایډونو ته -5 پورې شي، نو سړي ته ډېره مسله وي، ساه اخیستلو والا ته مسله وي، د چې څوک بیماران وي د ساه والا، نو داسې ډېر خلک یې هغې ته بېلې بېلې مسلې وي دې د وجې ټمپریچر د وجې. وایي چې ټمپریچر تا څنګه افیکټ کوي؟ لازمي خبره زما پرفارمنس خرابېږي. که زه مثال زه همدغه تن درته زه ویم چېرې دلته دا لیپټاپ دی، دې کې کښېنه دا انټرویو کا، او زه خپله اے سی ته کښېنم، مثال ګرمي ده، او زه بار چمن کې تا کښېنم چې کښېنه ګرمي ته، دا کار راله وکړه، نو تا نه به کار ټیک نه کېږي. یا مثال درته پیجونو باندې لیکل وکړه، نو خولو د وجې تا نه به پیجونه ګنده کېږي، لکه مختلف مسلې دي هغې د وجې جوړېږي. وایي مونږ څه کولی شو؟ نو مونږ هم دا کولی شو چې هغه مونږ منیج کړو پراپر طریقې سره، که پاسبل وي، که نه وي پاسبل نو هغې دپاره بیا طریقه دا ده، لکه مثال یو مزدور سایډ کې کار کوي، نو دا پاسبل خو نه ده چې زه هغه ته وایم یاره کار مه کوه ګرمي ده، یا کار ډېر دی نو بس اے سی درته لګوم، نو هلته خو بار فایده نه کوي اے سی. البته هلته کې مونږ داسې کولی شو چې هغه ته دپاره اوبو بندوبست چې پراپر وي، چې د دا چې څومره ضروریات دي د خوراک او اوبو دا چیزونه ورته وي، مطلب مختلف چیزونه دي، خو دا ټمپریچر سره ریلیټډ چیزونه دي. بیا ویکلز ټرانسپورټیشن سیفټي ده، لکه دا ذکر ده ټرانسپورټ ستن ولاړ نه و، نو ځکه دا اکسیډنټ وغیره وشو، مسله وشو.
نو مختلف مسلې دې سره اسوسییټډ دي. اوس دلته کې دا سټرولر غونته کې دی کې دا ماشومه ولاړه که دا دې تن نه هسې غلطي سره دی خوا خوا ټچ شو نو دا به روان شي او ماشومه ترې غورځېدی شي، نقصان رسېدی شي. داسې دا تن دا ماشوم یې دلته په دې سټرولر یا چې کوم دغه دی لفټر دی دې کې دا سامان وغیره دی نو دې نه ترې غورځېدی شي. مختلف مسلې دې د وجې جوړېدی شي. داسې دې سره دا دی چې شاته ګاډي ورته نه ښکاري او تن تېرېږي دې تن ته نقصان ورسي، اکسیډنټ ورسره وشي. ولې چې ډرایور ته خو څه نه ښکاري دی سامان د وجې لاره بند دی نو دا تن ګیر شي ګاډي کې هم نقصان ورته رسېدی شي. دلته هماغه دی چېرې تا تن په ریس لیول باندې چې لاره کلاو وه مطلب انټري نه وه په کار د ګاډي خو د ګاډي غلط انټري وکړه نو دې تن ته نقصان رسېدی شي او دا تن ته مختلف مسله کېدی شي. نو وایي ویکل څنګه نقصان رسوي که هغه غلط ځای کې راشي مطلب کم ځای کې هغه الاؤډ نه وي هم نقصان رسولی شي یا سپیډ یې ډېر زیات وي. مختلف مسلې دي لایټس یې صحیح نه وي، ډرایور یا ناړې وي، مختلف مسلې ورسره اسوسییټډ دي. بیا د وی انکریز ټرانسپورټ سیفټي مونږ څنګه انکریز کولی شو زیاتولی شو هغه همدې طریقې سره چې مونږ ورته باقاعده لایسنس دغه کو یا دلته کې یو سکیورټي ګارډ ودرو مختلف حل دي هغه به ورته ته لازمي کېږي نه بیا ورته مسله جوړېدی شي. نو دا مسلې دي. دې نه علاوه وایبریشن دی نو وایبریشن د وجې نقصانات کېږي لکه باډي چې کوم دی دا که یو لیول هر څه شي انسان یو لیمټ دی هغه برداشت کوي که هغې نه هغه زیات شي نو هغه ته نقصان رسي او ډېر زیات رسي. بیا لکه دا مشینونه دي دا وایبریشن کوي ټولرز نو دې سره انسان باډي ته لازمي نقصان کېږي. لکه دا خبره دې پورې هم ده چې یو تن مثال یو بس کلنډر دی که هغه ټولرز چغې وي نو شپې کې هم هغه چغې وي مطلب هغه عادت جوړ شوي. داسې هر یو تن دی یا ماشومان تاسو ګوره دې ټولرز ځوانانۍ کوي داسې خبرې مبرې ځان سره بیا د شپې هم دي چغې وایي داسې دا خبرې چا سره چې الله دا وشو هغه وشو. مطلب یو کار چې کوم دی ډیلی روټین باندې کوي نو هغه بیا سړی عادت شي هغه ته نو هغه بیا هغه شانتې مسله وي. نو داسې دا ډفرنټ مشینونه دلته دا صفایي وغیره کوي وایبریشن کوي نو دې ته دې ته نقصان رسي د انسان باډي ته. نو څه نقصانات کازډ هارم څه نقصانات کېدی شي انسان لاس پې کېدی شي کار پرېږدي یا هغې کې دننه نور څه مسلې روځي نو ضروري نه ده چې مات شي لاس مات ګوډ نه شي یا بل څه خو هغه باډي ته نقصان ورسي. یا څنګه که تاسو وګورئ کم ایجډ ته نه ایج یې زیات وي نو هغې چې کمزوري شي نو هغه لاس خپې د هغې بیا رپېږي نو مطلب دغه ایشوز وغیره دا یو قسم وایبریشن وي که نه هغې خوځي نو دا ایشو دی چې ویکنیسز پیدا کېږي انسان کې سمټمز څه وي بس انسان به کمزوري وي د وایبریشن دغه د وجې. پریوینټ کول څنګه شو مونږ ورته د ډیوټي ټایم کم کو یا پی پی ایز ورته پرووایډ کو شفټس کې ورله کار ورکو نو مطلب څه نه څه الټرنیټیو د هغې مونږ د وکړو څنګه مونږ سپری والا ویلو چې یو سپری دغه دی ډېر تیز دی نو دا نه چې زه اوس سپری نه کوم روم کې نه زه به سپری کوم خو کم لیول والا چې د چا نقصان دومره نقصان نه رسوي کم دغه والا چې د هغې نقصان هم نه یو کار هم ټیک کوي. نو دې چپټر کې مونږ څه وویل کامن هیزرډ څه دي او هغې حوالې سره مونږ څه کولی شو دا مونږ وویل. دا چپټر زمونږ 5 ختم شو نن دلته پورې. دلته ستاسو څه کوېسچن وي ما نه نو مایک کلاو کوئ تپوس رانه وکړئ که نه چې ته شور شرابه کې جنګ جګړې کې نو دا ټول شیزونه د وایلنس کې راغلي. اګریشن هم دې ته وایي غوسې ته وایي چې ته غوسه شروع کړي چې ولې وکړم نه کوم دا دی هغه دی. او سرجي بولینګ دا بولینګ دام کې دی چې مطلب ته چا سره کنځلې وغیره وکړي یا بل څه مطلب دا اصل کې تقریبا یو کیټګري کې راځي که نه چې ته ډفرنټ ریزن د وجې چا سره دغه شي او لانجه وغیره ورسره وکړي نو دا تقریبا سیم دغه کیټګریز دي. بل چا کوېسچن وي دې څه کوېسچن نشته دی زاهد بھائی ستاسو کوېسچن نشته دې سلایډ پورې کلیر دی؟ یس سر یس ښه ټیک ده. ساجد بھائی تاسو کوېسچن شته؟ څه کوېسچن نشته دی.
بل سلایډ سٹارټ کوه راځي تاسو هم ستړي یاست نو خوب درځي څنګه ستړي خوب درځي نه دا ډیر دی دا ډیر دی نن لپاره بس بیا صحیح ده سر جی بس چې څنګه ستاسو خوښي بل وایي چې خوب راځي او ساجد ستاسو پوزیشن دی تعالی هم خوب درځي السلام علیکم